عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه د ډیرو مشهور صحابو نو او په هغه صحابو کې شمار دی کوم چې د فتوی والو د حبشي هجرت هم کړو. ټولو غزواتو کې د نبی صلی الله علیه وسلم سره شریکو او د خادمی خاص کېدو په وجه صاحب النعل، صاحب الوساده، صاحب المطهره القاب هم د دي. ځکه چې د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم دا خدمتونه زیات د تسپارلې شوي. د په فضیلت کې د نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم ډیر ارشادات دي. نبی صلی الله علیه و آله وسلم د دې صحابي په باره کې ویل که زه څوک بغیر د مشورې نه امیر جوړوم نو عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه به جوړوم. د نبی صلی الله علیه و آله وسلم دته ارشاد چې تا ته هر وخت راتلو اجازت دی. د نبی صلی الله علیه و آله وسلم دا هم ارشاد دی که څوک قرآن په هغه طریقه لوستل غواړي چې په کومه طریقه نازل شوی دی نو د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه د طریقې مطابق دی ولولي. د نبی صلی الله علیه و آله وسلم دا هم ارشاد دی چې عبد الله ابن مسعود تاسو ته کوم حدیث بیان کړي نو هغه رښتیا وګڼئ. ابو موسی اشعری رضی الله عنه فرمایي وی مون خلق چې کله د یمن نه رالو نو عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه د ډیرې زمانې پورې مونږ د اهل بیتو نه ګڼه ځکه چې دومره زیات د نبی صلی الله علیه و آله وسلم په کور کې تلل راتللو لکه څنګه چې د کور بنیادم وي.